الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، نن چې موږ دلته کې راغونډ شوي یو زموږ دا احتجاج دی، نو دا د صوبایي وزیر اطلاعات د سیکټري اطلاعات سره په یو داسې معامله کې غلطه رویه او د آئین خلاف ورزي په هغه حواله باندې نن په ټوله صوبه کې صحافیان چې دي هغه په دې وجه باندې راوتي دي چې سیکټري اطلاعات ارشد خان یو خو هغه زموږ د دې علاقې دی او د دې وطن دی، د دې خاورې بچی دی، خو بل طرف ته هغه په خپل کار کې همیشه ډېر په نرتوب ولاړي او هغه په دې ټایم کې چې په دې صوبه کې د میډیا هاوسز دپاره او د صحافیانو دپاره کم کردار ادا کړی دی، نو هغه د چا نه پټ پناه نه دی. او نن په دې صوبه کې ټول صحافیان په اول ځل په دې پوه شول چې یاره د حکومت سره د صحافي کم حقوق دي، هغه ارشد خان ټولو صحافیانو ته هغه حقوق ورسول. خو نن چې یو نګران صوبایي منسټر چې دی هغه پیروزشاه کاکا خیل هغه په هغه پسې دفتر ته تللی دی او د هغه سره یې ډېره غلطه انداز باندې د هغه سره د هغه په کرسۍ ناست دی او د هغه سره یې ډېر یو غلطه رویه اختیار کړې ده. نو تاسو دې په دې پوهه یئ چې د نګران حکومت کار چې هغه صرف په ملک کې ازادانه الیکشن کولی، د هغوی سره نور هېڅ اختیار نه وي، او بیا په داسې معاملاتو کې چې په هغې باندې یو سړی پوهه نه وي او په هغې کې بیا لاس وهي ګوتې وهي. نو زموږ د ټولو صحافیانو نن دا مطالبه ده چې دغه بېلګامه وزیر چې دی دا د پوري طور باندې لرې کړی شي. به صورت دیګر د ټولې صوبې صحافیان چې دی هغه په لوی احتجاج باندې مجبوره شي. نو مونږ د خپل وطن د خپل علاقې او زمونږ د دې میډیا چې کوم سیکټري اطلاعات دی ارشد خان ته دا باور ورکوو چې د صوبې ټول صحافیان چې دی هغه ستا سره ولاړ دي او په دې معامله کې مونږ د هیڅ چا بدماشي نه منو. مونږ دا غواړو چې کار هر یو کېږي هغه د آئین او د قانون مطابق دي. ارشد خان په خپل کار باندې ښه پوهېږي، د هغه کردار چې دی هغه د چا نه پټ پناه نه دی. زه اوس عزیز احمد ته خواست کوم چې هغه یو څو خبرې وکړي. عزیز احمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه حقیقت ته څنګه چې خبرو کا د سیکټري اطلاعات چې داغه سره ډیوټي د منسټرانو نه پکار د وزیرانو نه پکار چې یاره دا اډمنسټریشن خپل کار ته پریدي، بجای د دې چې داغو په کوسو پورې یا داغو په کارونو کې انټرپشن کوي. د دې لدا نه دی پکار، د دې چلونو نه نور عوام تنګ شوی دی. په خدای ته وګورئ، نور کم از کم د اډمنسټریشن چې دی د سیکټریان چې دی خپل کارونه ته پریدي چې هغه کم از کم په خپل طریقه د عوامو خدمت وکړي. ارشد خان حقیقت ته زمونږ د علاقې زمونږ مشر دی او مونږ ګران دی او د صحافیانو لپاره هغه بې انتهایي ډېر قربانیانې دي او هغه ټولو ته نن سبا پته ده. مونږ د هغه سره سوشل ایز ا سوشل ورکر زمونږ چې څونه ملګري دي د ټول کې پی کې انشاءالله مونږ د ارشد خان سره څنګ په څنګ ولاړ یو او دا خبره هغه هم باور کوو چې یاره بدماشي مونږ د یو منسټر هم نه منو، خدای شته کړی چې په سر کې ښکر هم پروت وي، نو انشاءالله دا به موږ وباسو. دا عزیز احمد سوشل اکټیویسټ اوس زه د بریکوټ پریس کلب سرپرستي اعلی فضل مولا خان ته خواست کوم چې هغه څو خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دلته نن زموږ په ټوله صوبه کې د صوبایي منسټر فیروزشاه کاکا خیل خلاف دلته کې چې کوم دی نو مظاهره جاري ده. په دغه حواله باندې موږ هم د بریکوټ پریس کلب ملګري ټول راوتي دي او د ارشد خان سره اوږه په اوږه ولاړ دي. موږ مطلب دی چې د فیروزشاه کاکا خیل د دغه رویې خلاف چې کوم دی مکمل مذمت کوو او د ارشد خان چې کوم دی نو موږ د هغه ته د مکمل تعاون ورکولو یقین دهاني ورکوو. دا زموږ سرپرستي اعلی فضل مولا خان. ګرانو عزتمندو، اوس زه د بریکوټ پریس کلب صدر سهیل باچا ته خواست کوم چې هغه یو څو خبرې وکړي. سهیل باچا. ډېره مننه د بریکوټ پریس کلب د ملګرو، ډېره مننه او دلته کې چې کم زموږ سره د سوسایټیز ممبران دي د هغو ډېره مننه. پرون چې دی د انفارمیشن ډپارټمنټ کې د نګران صوبایي وزیر د طرفه کومه رویه خپله شوې ده، نو په هغې باندې نن بریکوټ پریس کلب احتجاج کوي
او د سیکرټ اطلاعات او تعلقات عامه ارشد خان سره داغه د ډپارټمنټ سره چې داغه په ډپارټمنټ کې یو لوی تشویش چې دی پیدا شوی دی چې یو نگران وزیر چې دی هغه غلی او داغه د کرسۍ نه د پاسېدو کوشش کړی دی او په دغه دوران د نوخار پریس کلب یو میټینګ روانو نو دا نامناسب رویه ده. څنګه چې زنګ ملګرو ووی د نگران حکومت کار چې دی هغه په 90 ورځو کې یا د دې نه کم و بیش الیکشن کول دي. نن که تاسو وګورئ د وړو بحران یا په دې صوبه کې چې کم افراتفري ده نو په کار دا ده چې دغه نگران سیټ اپ چې دی په دې باندې فوکس وکړي او ډپارټمنټ چې دی هغه دیوال له په جنګ نه ورولي ولې چې دغه ډپارټمنټ چې دی که موږ وګورو ارشد خان په دې صوبه کې د صحافیانو د فلاح او بهبود دپاره یو لوی کردار لوبولی دی. نن د صوبې ټول صحافیان په دې رویه باندې چې دی هغه ډېر زیات خفه دي. نگران وزیر اعلی او د دې صوبې گورنر چې دی هغه د پوری په دې باندې اکشن والی ولې چې د یو صوبایي نگران وزیر داسې رویه چې دا هغه قابل برداشت موږ د دې د بریکوټ پریس کلب د دې فورم نه د دغې پرونۍ ټولې واقعې چې دی د دې مذمت کو او دا غوښتنه کو چې نگران وزیر اعلی چې دی او گورنر صاحب پوری په دې باندې اکشن والی او د دغه منیسټر صاحب کومه رویه چې دا نو دې له ګام ورکړي او دغه منیسټر صاحب په دې مجبوره کړي چې ډپارټمنټ کې هغه که کلرک دی هغه که چوکیدار دی هغه که ایډي دی هغه که سیکرټري دی دا ټول د دغه ډپارټمنټ یو عزتي نو په دې ډپارټمنټ سربراه سره چې کله تو دا حرکت وکړي نو په دې ټولو کې تشویش چې دی هغه جوړیږي. نن د صوبې دغه ډپارټمنټ چې دی هغوی په اړتال او په احتجاج په دې وجه مجبوره دي چې د نگران سیټ اپ کم کار دی هغه د خپل کار وپیژني او دغه کار کې چې دی هغوی د دلچسپي والي او د داسې رویو نه چې دی پرهیز وکړي. مننه. ډیره مننه سهیل باچا صاحب. دلته کې زموږ سره په دې وخت کې یو سوشل اکټیویسټ او یو سوشل ورکر زموږ مشر زموږ د علاقې مشر د قومي جرګې شرافت خان انجینیر شرافت خان موجود دی. هغه ته خواست کوم چې یو څو خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کومه واقع چې شوې ده نو د هغې موږ پر زور مذمت کوو او د نگران حکومت دا خلک خو د تیر شوي حکومتونو نه بیزاره ول د تیر شوي د حکومتونو کم منسټران چې ول د هغو نه بیزاره ول نو آیا هغه شان عمل چې څنګه هغو کوو دا نگران حکومت خو کوي نو په دې کې فرق څه پاتې شي. پکار دا ده چې په دې باندې ګورنر وزیر اعلی فورن ایکشن والی او د صحافیانو ورونو سره او د دوی سره به موږ څنګ په څنګ ولاړ یو. مننه جي. کتونکو لکه څنګه چې تاسو د دې ټولو ملګرو خبرې واورېدې زموږ ټوټل ملګري چې دي زموږ هغه په دې خبره باندې په اتفاق دي چې یاره فیروزشاه کاکا خیل چې کوم عمل کړی دی موږ د دې بھرپور مذمت کوو او داسې عمل ته موږ دې ونه پرېږدو. نگران حکومت ته موږ خواست کوو چې هغه په دې صوبه کې چې کوم حل روان دی نن لکه د وړو په دغه حواله چې کومه قصې روانې دي په کار چې دې نگراني وکړي او دغه خلکو ته ریلیف ورکړي. کوم خلکو چې په بې شرمۍ باندې هغه غریبانان په دغه ریلیف په نوم باندې خلک بې عزته کېږي په کار دغه طرف ته متوجه شي او ډپارټمنټ چې دی هغه په خپل کار ته پرېږدي. د ډپارټمنټ کار چې دی هغه په خپل کار باندې او بیا خاص کر انفارمیشن ډپارټمنټ چې دی په خپل کار ښه پوهېږي لهذا دغه دې نه کوي. زه ستاسو د ټولو نه دغه یو قرارداد منظوروم چې د فیروزشاه کاکا خیل مونږ بھرپور مذمت کوو او د وزیر اعلی او گورنر نه دا تمه لرو چې هغه پوری طور چې دی نو هغه د خپل څوکۍ نه لرې کړي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی؟ ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني. موږ د خپل احتجاج چې دی نو په دې ځای ختمو. ډېره مهرباني.